یا چې وصال د دلبر نه وي بهار سکړما د هما جهان خاده بے نگار سکړما نو چې پکې زما ګل رخو ګل پما نوینو. سلامونه مرګرو، ذاکر رحمان یم. یو ځل بیا تاسو ته په خپل پیج نه هاتف یم. راته څنګ کې موجود دی حمزه الله قاري صاحب چې د تعارف محتاج نه دی. زه د دوی ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې موږ د وخت راکړه او موقع یې راکړه ده. له دوی نه به چې کوم دی ښایسته ښایسته نعتونه اورو. السلام علیکم حمزه الله قاري صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه یې ښه تاسو ښه؟ الله خوشحاله کړه. رب کریم دې ستاسو په عمر کې ستاسو په زندګۍ کې برکت واچوي. تاسو مونږ ته په دې دومره مصروفیاتو باوجود مونږ ته چې کوم د ټیم راکو او مونږ ته د پروګرام بلنه راکړه. یقینا دا ټیم چې کوم دی هر سړی مصروفیاتو کې ګیر وي، خو زمونږ هم د مدارسو چې کوم دی امتحان شوی دی او چوټیانې دي. زما خپله چې کوم دی انشاءالله نږدې ورځو کې کیسټ هم را روان دی. خو ستاسو ته ډېره شکریه ادا کوم چې په دې لنډ وخت کې په دې لنډ تنګ وخت کې چې هر سړی مصروفه دی او هر چا سره چې کوم دی ټیم نشته دی، لیکن تاسو زموږ نه ټیم واخیستو او موږ ته چې کوم دی دا مجلس جوړ کو. رب کریم دې ستاسو په عمر کې په ژوند کې برکت واچوي. رب کریم هم ډېره خوشحالۍ نصیب کړه. زما یو ملګری دی چې هغه ډېر مشهور او معروف نعتوان دی، شاعر هم دی، سرحد بلبل جناب هارون رشید اسامه. د هغه سره زما یو کیسټ شوی دی، دا چې کوم دی تقریبا دویم کیسټ زمونږ دریم کیسټ په منظر عام ته تقریبا لنډ وخت کې راتلونکی دی او سامعین به انشاءالله چې هغه اوري او د عظیم پیغمبر ثنا خواني او مدح خواني به په هغې کې ترلاسه کېږي. که خیر مهرباني قاري صاحب، الله هم ډېر قدرمن که، الله هم خوشحاله که. انشاءالله که کیسټ راغی بیا هم تاسو موږ یو پروګرام کوو، وخت به درنه غواړو. اوس به مینوال ته تاسو نعتونه چې کوم د ډالۍ کوي انشاءالله. زه به د عظیم پیغمبر مدح خواني او صفت خواني دا مستقل عبادت دی، اورېدل هم عبادت دی او ویل هم عبادت دی. د عظیم پیغمبر عقیدت محبت کې سامعینو ته یو ربعي او د عظیم پیغمبر نعت وړاندې کول غواړم. جزاک الله. یا چې وصال د دلبر نه وي بهار سکړما د هما جهان خاده بے نگار سکړما نو چې پکې زما ګل رخو ګل پما نوینو. پلالا باندې بډک لالا زار سکړما زد خپل محبوب خمار سترګې غواړم پاچمنا کې نرګس مستو بیمار سکړما نو په هر یو زړګي کې یو جانانو زیږنو زد دهر د خوبانو قطار سکړما یا په هر یو زړګي کې یو جانان زیږنو زد دهرو د خوبانو قطار سکړما ز محمد امین پتا باندې شیدا یما د کنعان د مهرو یانو سنگار سکړما ز محمد امین پتا باندې شیدا یما د کنعان د مهرو یانو سنگار سکړما
یا ډېر مدینه یاد شوي مې کعبه ده مکه او مدینه ده مکه او مدینه ده مکه او مدینه ده مکه او مدینه ده ډېر مدینه یاد شوي مې کعبه ده مکه او مدینه ده مکه او مدینه ده مکه او مدینه ده مکه او مدینه ده یا د پاک نبی سلور یاران دی ټول د محبوب زین قربان دی ټول د محبوب زین قربان دی یا د پاک نبی سلور یاران دی ټول د محبوب زین قربان دی ټول د محبوب زین قربان دی د پاک رسول می پکل وړه مرتبه ده مکه او مدینه ده مکه او مدینه ده مکه او مدینه ده مکه او مدینه ده ډېر مدینه یاد شوي می کعبه ده مکه او مدینه ده مکه او مدینه ده مکه او مدینه ده مکه او مدینه ده یا دواړه ځایونه لیدل ګران دي کره برزا شو بیا آسان دی کره برزا شو بیا آسان دی یا دواړه ځایونه لیدل ګران دي کره برزا شو بیا آسان دی کره برزا شو بیا آسان دی زما د وس خبره نه ده لرګده ده مکه او مدینه ده مکه او مدینه ده مکه او مدینه ده مکه او مدینه ده ډېر مدینه یاد شوي مې کعبه ده مکه او مدینه ده مکه او مدینه ده مکه او مدینه ده مکه او مدینه ده یا مکه کې کور د پاک الله دی هر یو مقام پکې اعلی دی هر یو مقام پکې اعلی دی او یا مکه کې کور د پاک الله دی هر یو مقام پکې اعلی دی هر یو مقام پکې اعلی دی پکې موجود د زمزم یا خاچینه ده مکه او مدینه ده مکه او مدینه ده مکه او مدینه ده مکه او مدینه ده ډېر مدینه یاد شوي مې کعبه ده مکه او مدینه ده مکه او مدینه ده مکه او مدینه ده مکه او مدینه ده لیکه د خدای رسول بیان اے نصر علی په کل شانو اے نصر علی په کل شانو یا لیکه د خدای رسول بیان اے نصر علی په کل شانو اے نصر علی په کل شانو هر کړی دې د ناتونو عجیب ده مکه او مدینه ده مکه او مدینه ده مکه او مدینه ده مکه او مدینه ده ډېر مدینه یاد شوي مې کعبه ده مکه او مدینه ده مکه او مدینه ده مکه او مدینه ده مکه او مدینه ده ډېر زبردست ډېر ښه الله دې همداسې تاسو کامیاب لري ډېر زبردست ډېر ښایسته اواز او ستاسو د ټیم راکول هم ډېره زیاته مننه کوم رب کریم هم کامیاب کا الله هم قدر وکړي چې تاسو مونږ ټیم واغستو دا شانتي مجلس هم جوړ کو دا شانتي کله کله مجلس په ان شاء الله کو چې د عظیم پیغمبر سره الفت او مینه او محبت اظهار دا د هر مؤمن چې کم د شیوه ده او ډېر خوند کوي چې دا شانتي مجلس جوړیږي او د عظیم پیغمبر مدح خواني او صفت خواني په داسې مجلسونو کې خلک کوي او اورېدل کېږي نو دا چې کم د ډېر د خیر او د برکت خبره ده